بسم الله الرحمن الرحیم. انتهای واجب الاحترام حضرات مسلمانانو دوستانو، یقینا نن 7 ستمبر 2023 ده او دغه 7 ستمبر دا اصل کې یوم تحفظي ختم نبوت په دغه بنیاد باندې مناول کیږي، ځکه چې په 7 ستمبر 1974 کې د پاکستان کوم قانون ساز اسمبلی چې و اغلته د قادیانیان د غیر مسلمه قرار کړی شوی و. یقینا د قادیانیانو به ځان ته مسلمانان ویل او د 7 ستمبر داسې یو ورځ چې په دغه ورځ باندې دغه قادیانی حضرات په دغه قانون ساز اسمبلی کې غیر مسلم قرار کړی شوی و. او یقینا دا د علماء دیوبند برکت خصوصا د قائد جمعیت امام انقلاب امام سیاست حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتهم العالیه د والد صاحب یعنی د مفتی محمود رحمه الله خصوصي کردار په دغه محنت او په کوشش کیو. همدارنګه غلام غوث هزاروی رحمه الله هغه یو بهترین کردار او بهترین محنت او کوششونو په ثمره کې الله رب العالمین دغه بهترین کار سرانجام ته ورسولو چې د قادیانیان په دغه اقلیت کې غیر مسلم قرار کړی شو. یقینا د ختم نبوت لپاره ډیر زیات قربانیان اکابرین ورکړي ده. لکه یو واقعا د حضرت غلام غوث هزاروی رحمه الله چې هغه یو اکلوتا یو بچیو ډیر زیات ورته ګرانو. دغه بچی انتهایی زیات د بیماری په حالت کې نو دغه بچی بیماری په حالت کې الته لري علاقه کې قادیانیانو د مناظره چیلنج ورکړله. غلام غوث هزاروی رحمه الله د قادیانیانو د مناظره چیلنج قبلوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس او د عزت دفاع لپاره خپل هغه بیمار ماشوم بچی پرېږدي او مناظره لپاره روانيږي. نو په دې ټیم کې هغه بیبي مبارکه هغه خپل دغه خاون یعنی هزاروی رحمه الله ته ډیر زیات منت کوي چې اره آپ کا بچہ مرنے کی حالت میں ہے، آپ اس کو چھوڑ کر کس طرح جاؤ گے چې دا بچی خو د مرګ په حالت کې دی، دا مه پرېږدو مزه. غلام غوث هزاروی رحم الله فرمایي چې نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس او د عزت دفاع کول دا فرض دی. دا بچی دا بیمار دی وي لیکن د رسول الله د ناموس دفاع بکومه. هغه لاړ هغه بچی پرېښوستل، هغه جړا کې بچی هم جړل او دغه شان دی هغې کور والا هم ډیر زیات پریشان و. لیکن غلام غوث هزاروی رحمه الله هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د عشق او د مینې محبت زنده ثبوت ورکړله. مناظرې دپاره روان شو. په نیمه لاره کې چې ورسېدله چا ورته پیغام ورکو چې غلام غوث هزاروی تیرا وہ اکلوتا بیٹا وفات پا گیا بیماری کی حالت میں، آپ نے ان کو بیمار چھوڑ کر مناظرہ کے لیے روانہ ہوئے تھے لیکن ابھی وہ دنیا میں نہیں رہا، اس کے جنازے کے لیے چلے جاؤ. غلام غوث هزاروی رحمه الله ستا بچی هغه وفات شو، بیماری حالت کې د یوازې پرېښوستو وفات شو، وز واپس چې لاړ شه جنازه وکړه. غلام غوث هزاروی رحمه الله بہترین جواب ورکے رب کعبہ کی قسم میرے بیٹے کا نمازی جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور رسول اللہ کے ناموس کا دفاع کرنا فرض عین ہے. میں فرض کفایہ کے لیے فرض عین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. د بچی جنازہ کول دا فرض کفایہ دا، رسول الله د ناموس دفاع کول دا فرض عین دی. د فرض کفایہ دا پر فرض عین نشم پرېښوستلو. لاړو هغه میدان ولګوله. محترمو، نن مونږ هم سوچ وکړو، فکر وکړو چې آیا مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د لپاره څومره محنت او څومره هغې د ناموس د عزت دپاره مونږ څومره قربانیانې ورکړې دي. بعضې نوجوانان داسې چې هغوی د ختم نبوت نه هم خبر نه دي. بعض خلک دکانداران داسې چې دغه د رسول الله دشمنانو هغه سامانونه په خپل دغه دکانونو کې خرڅوي، خپل تجارت ور باندې کوي. د هغه چا د کپنی اشیاء په خپل دکانونو کې خرڅوي څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی دشمنان دي. ټولو مسلمانانو ته یومي دغه تحفظ ختم نبوت ډیر زیات مبارکباد دی وي او دغه 7 ستمبر باندې د هر یو مسلمان شکرانه تور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د عبادت او د ثواب په نیت باندې درود شریف دی ډیر زیات په کثرت سره ولېږي. دا درود ویل په دغه ورځ باندې دا نه فرض دی نه واجب دی او نه ضروري ده، نه بلکې د رسول الله
سره نور ورځو کې هم درود ویل پکار دی، خو دغه ورځ باندې هم چې یو انسان ووایي فخر په بنیاد باندې چې په دغه ورځ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس دفاع کړې شوې وه او یو انسان د خوشحالي په بنیاد باندې د درود شریف ووایي. ځکه چې کله یو انسان ته خوشحالي موقع راشي د هر چا مختلف طریقې وي، په یو خوشحالي کې یو طریقې سره خوشحالي مناویږي، په بل خوشحالي کې بل طریقې سره. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات په باره کې بهترینه خوشحالي دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ولېږلی شي. ټول مسلمانانو ته درخواست دی چې رسول الله باندې ډیر زیات درودونه ولېږئ او دغه شان د رسول الله د سیرت او د صورت نه ځان خبر کړئ، خصوصا نوجوان طبقه چې د ختم نبوت په حواله سره خپل دغه ژوندون کې دغه علم حاصل کړي او د ختم نبوت دفاع وکړي. الله تعالی د ټول مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس باندې قربان کړي. اللهم صل علی روح محمد فی الارواح، اللهم صل